نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 5 آیت نمبر 38 خلاصه د رکو پس داغینا لفظی ترجمه ټول ته دعوت ده د ایمان دراوړلو وعده ور سره د مغفرت تخویف ده څوک چې په کفر پاتې شي د اسلام غالب کېدو پورې با دغه جهاد دا جاری وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل تورتو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم للذین هغچاتا کفرو چی کفری کڑے دے ینتهو کچری منشو دوی یغفر لکم نبخنا بوشی دویتا ما ده غسا قد سلف تیر شوی دی مخ کم گناهونه ورته شوی دی رب العالمین بورتا معاف کی وَإِن يَعُودُوا أَوْ كَچَرِ دوی بیا داسی وکړل فقد نو یقینا مضت تیر شوی دی سنت الاولین حالات د پخوانو رب العالمین پاغوی باندې کوم قسم عذابونه راوست سی ور سره وکړه دغه شان به دوی سره کیږي. وقاتلوهم او جنگ کوي دوی سره حتا تر دې لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه زور د کفر او د شرک پاتې نشي ويكون الدين كله لله او شي دین ټول صرف د یو الله دین اسلام غالب شي. فإن انتهوا پس کچری من شو دوی فإن الله نبشک الله بما پهغ سبن يعملون چې دوی کوي بصیر لدن کې ده. وإن تولوا کچری مخواړو دوی دراوړلو د ایمان نه د اطاعت نه د قبلولو د ایمان نه فعلمون په شی ان الله مولاکم بیشک الله مولا ملګری مددگار دے استاسو نعم المولا ډیر خو مولا دے ونعم النصير او ډیر خو مددگار دے.